ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا بإذن الله وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشارة أخي عيسى عليه السلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پر شوق سره وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. حضراتو زمنګ د ښکلي او د خوږ پیغمبر آقای نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و د سیرت بیان آغا روان دے. نبی علیہ السلام سیرت په دریو حصو کې تقسیمو. په هغه دریو حصو کې دویمه حصہ چې هغه د نبوت نه پس د نبی علیہ السلام چې په مکه شریفه کې کم دور تیر شوی دی هغه دی او د هغې کل مدت وخت هغه 14 کاله دی. دغه 14 کاله په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ورکولو او نبی علیہ السلام یو اسلامی قوم د هغې بنیاد کې ایښوده. په دې کې بنیادی مقصد خلق د غیر الله نه الله ته بللو. دا دور په دریو حصو کې تقسیمو. لومبانې 3 کاله دا چې د خفیه دعوت چې د هغې بیان تفصیل سره وشو. دویمه حصہ اعلانیه دعوت اندرون مکه دا 2 کاله دی او دریم دعوت بیرون مکہ دام 3 کاله دی. په دې کې دا دویمه حصہ په تیر شوي جمعه کې موږ په هغې باندې خبره کوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په 5م کال باندې حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ اغا ایمان راڑو او حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغا ایمان راڑو دا غی دا دوارو دا ایمان واقعیت تما پا تیرشوی جمعہ کے ویلے وا. دا نبوت پا 5م کال بانے نبی علیہ السلام 15 صحابہ چې پای کې 10 چې کم ده دا نارینه او 15 چې کم ده نو دا پکې زنانه وي او دا نبی علیہ السلام حبشی ته ولېږه. حبشه دا چې کله
سعودیات ته ورشي او جده چې کومه ده او د جدي کې ساحل له سمندر د بندرګاه ده نو د هغې نه دې غاړې ته سعودیه او هغه غاړې ته سمندر چې پار کې په اوبو باندې ورشي نو هلته جده ده دا صحابان چې 15 لاړل نو د حبشي باچا هغه اهل کتاب نو عیسایو خو مزاجن او فطرتن ډیر نیک او ډیر همدرد انسان هغه د دې صحابه کرامو او دای خپل ملمانو کړ ډیر خیال ولو ساتو او دا هجرت دای کړو په نبوت په 5م کال پر رجب کې چې کله رجب تیر شو نو ورپسې شعبان رمضان دی التلال او پدې کې حضرت عمر سے او حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان راړو دلته نبی علیہ السلام په مسجد نبوی کې پر رمضان کې د قرآن مجید تلاوت کو د سورہ نجم تلاوت کو پائے کہ آیات د سجدے راغے اور نبی علیہ السلام سجدو لگولا ټولو کافرانو هغه وسره سجدو لگولا او دا خبره دا د دې نه سیده منتقل شو حبشي ته چاوړه او څنګه عام معمولی چې خبره یو شان دي چې زی نه غینه بل څه جوړ شي و دا خبره چې حبشي ته رسیده نو التا صحابه ته دا خبره ورسیده چې یاره د مکی خلکو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اومانو او هغه ایمان راړو دا ورته وی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه چې کوم چې دا خبره واوري دا نو کور کله هر چاته خوږي هغه وی بیا موږ څه واپس خپل کور کلی ته ځو واپس رالل چې واپس رالل نو حالات هم اکس سخت مسلمانانو باندې ډېر ظلمونه کېدل او دا لږ مسلمانان د دې حبشي ته تلل او د دې د حبشي نه واپس راتلل په دې کې هم د الله د جانب نه ډېر لوی حکمت مقررو یو حکمت داوم چې دای واپس راشي نو نور مسلمانانو ته به د حبشي حالت وي نو هغه به په هغه حالت په بنیاد باندې چې دنو هغه ځای کې باغی په هغه حالت بنیاد باندې مطمئن شو بیا به هجرت نورو کی خیر علا کل حال دیرال د ظلمونو سلسله هغه شروع هغه نه ختمې ده بیا په شپږمه هجرای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نور اصحابان چې په هغې کې 3 نارینا او 19 زنانه وې او دای حبشې ته ولېږل چې هجرت وکړي اوس دا هجرت ولې و نو ګوره یو غټ حکمت ایو ثمره نتیجه دا راوځي چې مسلمان خپل تن من جان کور کلی رشتہ داران هر څه قربانی د سنا د الله نه او د الله د دین نه او د ایمان نه هر څه دی ورشي خو ایمان دی محفوظي لہذا صحابه کرام او رشتہ داران پرې خودل بچی خدای پرې خودل کور کلی پرې خود
خو د الله دین هغه محفوظ ساتو. نو یو نقطه پکې دا راله. دویمه نقطه پکې دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت یو بهترین لیډر، یو بهترین رهنما، دغه دا علامت دی چې هغه خپل کارکن هغه نه ضایع کوي، هغه بې ځایه سختو ته نه غورځوي. نبی علیہ السلام په خپلو صحابو دومره شفیق و چې یاره دی د مظالمو نه، د دې ظلمونو د سختو نه دی بچ شي. نو په خپل میدان کې موجود دی، په خپل میدان نه پریدي، په خپل تکلیفونه برداشت کوي او خپل اصحابان هغه لیږي چې د هغوی د حفاظت وشي او هغوی د بچ شي. د خپلو صحابه کرامو دپاره او داسې پالیسی لري. بل نبی علیہ السلام ہجرت تا صحابہ لیگی، پائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے، نبی علیہ السلام دا آغا اہلیہ دا رسول اللہ لور آغا دا پکی، نبی علیہ السلام تر حضرت جعفر دے پکی. وہ دا دین سپتاو لگی دا، دین دا پتاو لگی دا چی قربانائی او دا سختائی زہراشی. نو دانه چې لیډرشپ مشر او لیډر او د ځان په خپل رشتہ داران او ځان د په نرمو کې پرېږدي او بل نه د قربانۍ مطالبه کوي. نه، نبی علیہ السلام خاندان په هغې کې ډېر زیات و چې هغوی چې دی نو هجرت کړه. یو مسله د دا راووته چې غیر مسلمه سړی چې هغه کافر ملک دی او هغه ستا حمایت کوي د مسلمانانو، نو د هغه په حمایت کې څه قباحت نشته دی. نجاشي باچا دا چې دی نو عیسائی مسلمان نو او د صحابه کرام مسلمانانو حمایت کو. نو که کافر ملک او کافر خلق ستا حمایت کوي، ستا تایید کوي، ستا امداد کوي، بالکل ته د هغه امداد قبلولی شي، د هغه تایید قبل، خو په شرط دی چې ستا دین ته نقصان نه ورکوي. او بل خبره دی دا معلومه شوه چې دا نبی علیہ السلام حکم او امر وکړ خپل اصحابانو ته تاسو حبشې ته ورشئ. لہذا رسول اللہ جو دا حکم کولو دا ذکر کولو او چې نبی علیہ السلام د چار چاپیره د هلاکو د ممالکو د حالاتو نه خبرو، نو د دنیا د حکومتونو او د حالاتو نه ځان خبردار ساتل دا عین سنت دی. او لیډر له خصوصا دا پکار ده چې بین الاقوامی دنیا باندې دغه نظری. اوس نبی علیہ السلام په بین الاقوامی دنیا باندې نظر او په دې پوهېدو چې د حبشي باچا چې کوم دی او د کې ځای شته او دی به زما صحابه کرامو ته ځای ورکوي او خیال بوله ساتي. علا کل حال دا نبي اصحابان چې لاړل دلته نه کافران ډېر غصه شو او دی وی چې کدارې چرې د حبشه باچا د دی نه مطمئن شو، بیا خو موږ ته ډېره لویه مسله وګوري. بلکې اول چې دا قافله تله او دی هجرت کولو، نو د خدای شانو چې دی څه ټیم وتل نو کافران پې پوه نه شو. بیا څه حده پورې چې دی مخکې لاړل کافرانو ته پته ولګېد، نو هغوی ورپسې ډېر تیز لاړل چې دی راټینګ کې پرې نه دي حبشې ته. خو د خدای شانو صحابه کرام چې څنګه د سمندر غاړې ته ورسېدل
انو یو کشتای جز را روان او بس دی ډایرک کینو روان کړ کافران رال خدا غیت بیا اوتی دی واپس شو دی په خپلو کې صلاح وکړه چیرې اوس خو یوازې دا مسلمانان دي او سباله با کدا حبشي باچا د دینه مطمئن شو نو بیا به موږ ته مسله ډیره ګرانه شي او مسله به په دې ګرانه شي چې بیا به موږ تا یو حکومت مخې ته راشي چې په د مسلمانانو حمایت کې موږ به د هغې مقابله نشو کولی لہذا دا صلاح یې وکړه چې تاسو ورشئ او د حبشې باچا چې چار چاپېره کوم وزیران دي هغه په حمایت کې والی هغه له هدیه او پیسې ورکوي رشوت ورکوي په دې انداز کې به موږ چې دی نو د دوی نه ځان خلاص کو د اصحابان به ترې وغواړو دی هم دقسې وکړل د حبشې باچا ته ځان ورسو خو دی چې د حبشې باچا ته ځان ورسو او د هغه چې کوم نږدې وزیران وغیره هغوی باندې خرچه وکړه او بیا هغوی چې دی نو د حبشې باچا ته ووایي چې یاره دقسې دا 83 کسان 102 کسان راغلي دي مسلمانان د عربو نه دی خپل دین پرېښوده دی او دی موږ له ختمول پکار دي انو دی به موږ وشړو حبشې باچا وي نه ولې به یې شړو دا زما مېلمانه دي زما ملک ته راغلي دي زه به اول معلومات کوم چې راویې غوښتل نو د حبشې باچا د دې صحابه کرامو نه تپوس وکړو صحابه چې ده سره دننه کېدل نو هغوی په خپلو کې اول مشوره وکړه چې خبرې خو به ټول نه کوو زموږ متکلم به څوک وي چې هغوی چار چاپېره وکتل نو هغوی وي یاره حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام د تره زوی و وایي دا ډېر تکړه دی دیم دا د رسول الله د تره زوی دی آل خاندان والی دی او د ده خبره به هغه په ډېره مقبوله او دی به خبره وکړي چې او دربار ته غوښتو انو د کافرانو وفد لا مخامخ شوی نه د مکې د کافرانو نجاشي باچا دې تپوس وکړو چې تپوس یې وکړو نو هغه ورته ووایي چې داسې چل دی موږ په جهالت کې وو موږ به په وړو وړو خبرو باندې قتلونه کول موږ به مردارې خوړې زمونږ زورور به په مظلوم باندې په کمزوري باندې مسلطو زمونږه به د بتانو عبادت کولو گاونډي ته به موږ تکلیف ورکولو او داسې د عربو چې کوم د هغوی د جهالت کومه نقشه وه هغه ټوله یې ورته پیش کړه چې دا د بدعملی په موږ کې موجود وي خو موږ کې یو سړی راغی چې هغه زموږ د اعلی نسب نه دی هغه موږ د بتانو د عبادت نه منې کړو یو الله ته متوجه کړو هغه موږ د مردارو د حرامو خوړو نه منې کړو هغه موږ د ظلم او د شرابو نه منع کړو هغه موږ ته دا تعلیم راکړه چې یو د الله عبادت کوئ احسان او همدردي کوئ او ظلم مه کوئ د رسول الله غ تعلیمات هغې ورته مخې ته کېښودل موږ ته وایي چې الله چې دی خدای چې دی نو واحد معبود یو الله ذات دی و هغه عیسایانو خو د کافرانو نه هدیې اخیستې وي هغه ورته وایي سیوا وګوره د عیسی علیه السلام خدای نه مني که نه
انو نجاشی باچا ورته وی چې تاسو د عیسی علیه السلام متعلق تاسو ما پیغمبر باندې چې کوم کتاب نازل لې پای کې د عیسی علیه السلام متعلق سره راغلي دي نو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وی ما سوچو کو زما ذہن ته ډایرک د سوره مریم آیاتونه رالل حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت عبد زکریا از دا آیاتونه وته شروع کړل او د عیسی علیہ السلام هغه ټول واقعه په دې کې تفصیلا موجوده انو چې نجاشی باچا دا اوریدل نو الله تعالی قرآن مجید کې د دې نقشه ورکړی دا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ د ومې سپارې لومبنۍ آیات چې کوم دی الله وایي کله چې دی اورېده هغه قرآن مجید نو ترى اعینهم تفیض من الدمع او تا کتل چې د هغې هغه سترګې د اوښو ډکې وي هغه اوښکې رابهېدې جړلې او نه چې هغه قرآن مجید تلاوت ختم کو نجاشی باچا وی او زما د الله په ذات قسمی چې د عیسی علیہ السلام کم تعریف او کم مقام تاسو بیان کو مسلمانانو بیان کو دین سیوا مونږ سره نشته دی بیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی باچا ته وی او چې ته د دای نه تپوس وکړه آیا موږ د دای غلامان یو نو موږ خپل کور کله پرېښود د دای نه موږ راوتښتېدو چې دای موږ په چا خرڅ دی کې په موږ باندې کار وکړي نجاشی باچا د هغې نه تپوس وکړه د هغه وفد د کافرانو د مشرکانو مکې نه دا ستاسو غلامان دي هغه وی نه صاحبه دا زمونږ غلامان نه دي دا موږ کې د اعلی نسب خلق دی دا ډېر اوچت خلق دی بیا ورته وایي چې ته د دی نه تپوس وکړه د دی په موږ باندې څه وینه ده څه قصاص دی موږ ولې څوک وجلي دي چې موږ د دی نه دلته راتښتېدلو خپل کور کلی هم پرېښوده دی او تپوس یې ته وکړه هغه وی نه صاحبه دی خو زمونږ ایس داسې په دی باندې زمونږ څه حق نشته چې د هغې د وجې راتښتېدلي بیا ورته حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ووی چې اصلا او دی دا په غلط رسوماتو په جهالت په شرک په کفر باندې اخته دي او موږ د یو الله عبادت کوو دی موږ د الله عبادت ته پرېږدي نه او د هغه خپل ایمان د حفاظت دپاره موږ خپل کور کلی جیداد رشته داران هر څه پرېښودي دي او موږ دلته راغلي یو او نجاشي باچا چې هغه دا خبرې واورېدې او وزیرانو ته خبردار د روزه خو دی زما حکومت کې هسې موجود او د نن نه پس دا زما ملمانه دي د دی عرضه به زما د طرف نه او نجاشی باچا دا ډېر نیک انسان رستو به راشي د خیبر په موقع باندې بیا چې کوم دی دغه اصحابان بیا واپس راغلي خو هغه به هغه ځای کې وه او دا نجاشی باچا چې کله وفات شو نو جبرائیل امین راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړي چې یا رسول الله هغه نجاشي باچا هغه چې دی نو وفات شوی دی د بیا ایمان راوړو چې صحابه راتلل هغې ته یې ما ته کلمه ووایي د کلمه وویله نو چې دی وفات نو جبرائیل امین راغی یا رسول الله هغه ستا صحابانو سره چې ډېر احسان کړو هغه نجاشي باچا هغه وفات شو رسول الله ته وی که جنازه نه کې چې مخامخ کو دتا
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه پاکه کې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا نجاشی کټ او دا رسول الله مخ ته کړی شو صحابه ونلی د رسول الله ورته مخامخ ولاړو او نبی علیہ السلام په نجاشی باچا باندې جنازه وکړه و دې راي کې زه د دې مسلې وضاحت تفصیل نور نکوم خدا بعض خلک کوئی دا غایبانه نماز جنازه غایبانه نه و زمونږ په مسلک کې د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک مدلل له د دین علاوه ډیر لوی اصحابان د نبی علیہ السلام په دور کې ډیر لري شهیدان شوي دي چر رسول الله په چا جنازه نه کړي چر نه کړي او نبی اصحابانو چرته په ټول عمر کې داسې کار کړی دی چې یاره یو صحابي په بل ځای کې په شام کې بل ځای کې شهید شوی دی وغه دې ځای کې صحابو په مدینه کې یا په مکه شریفه کې غایبانه نماز جنازه کړي نو غایبانه نماز جنازه نی نماز جنازې د پردا لازمه ده چې مخ ته تا کټ پروتي اور چې رسول الله کو د رسول الله خو پیغمبر او دغه معجزه او دغه مخ ته کټ پروتو دا نه چې کټ ودا پروت نو علا کل حال دا صحابه کرام و دا دغلتا په حبشه کیو دی غاړه ته کافران چې دغه دینه ملامت رالل نو ظلمونه هم کول او نبی علیہ السلام سره مختلف مذاکرات هم شروع کړل چې مذاکرات شروع کړل عتبہ د ګډیر او خيار یادې دو اي رسول الله تراولېګو رسول الله ته ګورا روارو او تا څه شروع کړی دي چې ستاده وجه چا خلکو خپل کورونه پرې خودل په خپل کورونو خاندانونو کې دنه جنگونه رالل خلکو خپل دین پرې خود او شرکی دین بوتان ته عبادت نه کوي لہذا ته داسې وکړه چې ته د خپل خبرې نه رستو شه کچاري دا ټول کار تا دې له جوړو کړی چې تا د مال او دولت ملاو شي ستا چې څومره مال پکاري او تا ته به موږ راجمع کوو درکوو به کچاري ستا دا خواهشي چې ته د ټولې مکې سردار شه موږ به تا سردار منو او که ته د ټولو عربو سرداري غواړې په هغې کې به سره هم امداد کوو کچری ته په یو خاندان کې نکاح کول غواړي هغه بدله موکو رسول الله وی تا ټول خبره ما ته وکړه او زما خبره واوره او نبی علیہ السلام ورته حامیم سجده آیاتونه ابتداء شروع کړل چې پای کې د الله تعالی توحید په بلی انداز سره بیان شوی دی چې کله عتبه دا واورېدو عتبه او دای ورته وی چې دا دین دا به خوريږي دا به د دنیا ګډ ګډ ته رسي دا د بندیدو دین او دا د ختمېدو دین نه دی بیا دی یو بل وفد راولېږه ابو طالب صاحب سره او ابو طالب صاحب په دې معنی مطمئن او کنوینس کو چې ګوره ته ټول عربو سره جنگ سلاله او ټیک تا د خپل عبادت کوي د خپل الله بلی خو زمونږ بوتانو پسې به رد نه وي زمونږ د بوتانو پسې به نه وي ابو طالب صاحب په دې آماده شو ورته ویر واره څه به ټول قوم سره جنګ په سره لو اوس هم اوس کمزور یم او بس ته خپل عبادت کوه تا ته غږ دی نه کوي خو د دی د خدایانو بد مه وایه تو ته سجده مه لګو تا ته هغوی دا نه وایي چې ته سجده ولګوه ورته خو بس
د دې خدایانو په بدر د موایا د نبی علیہ السلام دا مزاج او رسول الله ته بچا خبره کوله د بل خبره به ور پوره واوریدا بیا به جواب ورکول رسول الله پوه شو چې په مادي اسبابو کې په مادي دنیا کې خو یو زما د غترو و چې دې زما سره ولاړو او تم ما ته چې دنو لاس اوچت کړ انځه په وکړل اوس به زسو او ما مخکم تاسو ته وی د نبی علیہ السلام سیرت وګورئ نه رورشته نه خورشته نه مور او پلار د وخت وفات دا الله خی خلق وایي یتیمی د ایس دی الله خی نه مورشته نه رورشته نه خورشته نه ایسو کی نشته نه پلارشته او داسې شخصیت هغه د دنیا د ټولو اوچت ترینا په انسانانو کې دغه نه یو لوی لیډر عظیم جوړیږي د الله دنیا ته خی چې دا دین دا په شخصیات او په خلکو په موقوف نه نه دا موږ تاسو چې دین کې لګیا یو دا موږ تاسو د دین خدمت نه کوو د دین د وجه موږ په موضوع یو خیر علی کل حال نبی علیہ السلام تر ابو طالب سے چې تر کدی زما په یو لاس کې نور کی دي په بل لاس کې سپمای کی دي دا ټول دنیا ما ته مخه تکي خو بیا هم زه د توحید دعوت او د بوتانو او د شرک رد دا زه نه پرېږدم او الته هم دا وي دا دین به خورېږي دی به غالب کېږي کله ابو طالب صاحب او دا وی چې تر کته زما حمایت نشي کوله تا ته زما د وجه تکلیف رسی او زه به تا نه ورشم ابو طالب صاحب نه تخپل کار کو او چې سو پورې زه ژوندی یم او دو پورې چې دی نو تا ته سو غږ نشي کولی بیا چې دی بیا رالل دی رسول الله ته وی چې ګوره داسې چل دی چې خره موږ تا سره یو ځای کېږو یو کال به موږ ستا د خدای عبادت وکړو بیا به یو کال ته زموږ د خدایانو عبادت کې نبی علیہ السلام ممکن نه ده و جبرائیل امین راغې او دا صورت راړو چې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد چې تاسو د کوم خدایانو عبادت کوئ او زه د هغې عبادت نه کوم ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو هغه خدای عبادت کوي چې واحد لا شریک ومني چې بل ورسره شریک نه ګرځوي خدای مني خو شرک سره مني او هغه معتبر نه دی علا کل حال دینا امید شو چې دینا امید شو دی ټول بیا راجم شو ټول سرداران د مکې راجم شو او هغه اخیری دا فیصله وکړه چیرې دا نبی علیہ السلام کو موږ ډیر پوه کو دل او د ملګرو لم ډیر تکلیفونه ورکړل خو لکه دی چې دنو پرید خودو علی نه دي لہذا هغه وی اوس به داسې چلو کو دی سره به سوشل بایکاټ وکړو د نبی علیہ السلام خاندان سره به سوشل بایکاټ د دی خزه وکمن کې وادي هغه موږ پریږدو کتای کې زموږ رښتیا هغه به موږ پاتې کو دینه ونه سوالو نه په څه خرڅو او نه به دای سره خبرې کو نه به دای سره امداد کو دا معاهده وشوه او دا معاهده چې کېده دا د محرم میاشت وه او د نبی علیہ السلام د نبوت وم قالو سن نبوی دا ومو لا هجرت خو شروع نو دا معاهده وشوه او دا ولیکل شوه
او دا یې دننه خانه کعبه کې ځونډه کړه چې ځونډه یې کړه د نبی علیہ السلام رشتہ داران خاندان هغه په دې باندې مجبور شو چې هغه دغه د خپل کورونه پرېښودل ولې سوشل بایکاټ لاړل اوس هم الله دې موږ تاسو حرمینو ته بار بار بوځي اوس خو پکې هغې څه سورنګان وغیرې باسلي دي و دې مروه طرف ته چې سړی ورشي دې غاړې ته جنت معلا ده قبرستان و دې معلا ته چې دي نو دې غاړې ته غرونو میز راځي دغه ته شعیب ابي طالب وایي نو دغه ځای ته ابو طالب صاحب خپل دا ټول خاندان بوته د خوراک بسنو ډېر لوی تکلیف به او د دې مقصد هم دا چې یو خو به دی دغلته څو پورې به برداشت کوي اخیری دا صحابان دا ملګري به ورته وایي چې بھائی بس ته پوه شه کار دې پوه شه موږ خو سره نه یو نو موږ ته به یوازې شي دویم دا ده چې سوشل بایکاټ راغی نو خلکو نه الګ تلګ شو چې خلکو نه الګ تلګ شو نو خلکو ته د رسول الله پیغام باندې راځي اوسم د عالم کفر او د باطل او د غي د پالیسی او چې دا حق د داعی د ځان له الګ تلګي او د دې خلکو سره میلاف نی او دغه وجه ده چې ګوره ستا سور میډیا چلیږي د میډیا مطلب دا دی چې دا به هغه سیس ته کوریج ورکوي چې کوم سیس د پبلک وي او ځواب د ټول نه سوا پبلک دا چې دی نو دا په د رایوند اجتماع کې وي تاسو چېرته ولیده چې دا چینلونه د رایوند د مرکز دا بیانات چې دی لا یې وچلی و یا هغې له ګنټه دوه ورکي و نه ورکوي هغه دا هم د تنهایي یو صورت دی خپل پیغام که غلط دی کار څنګه دی هغه ټولې دنیا ویښ ویښ ته رسوي او کله کله داعي عالم و دینداره سړی ساده سړی چې یا په خپله بس لوی مات شي هغوی نه مړه دا خلک نه مني ځان له ډډې ته شي نو که غیر دی ډډې ته کوي هم به نه ډډې ته کېږي او په خپله هم په ځان باندې دا خبره نه مسلط کې چې یاره بس خو به د ګوډ سړی هم ځان له بالته الله الله کوم چې دا خلک څه کوي دي نه نه ته به د دنیا د شغل کې پاتې کېږي دنیا کے مشعلوں میں بھی وہ با خدا رہے وہ سب کے ساتھ رہے کہ بھی سب سے جدا رہے یہ خلق سره به پاتې کېږي د دې دا سوره ادارې چې په کار د ګوره ډېر خلک دي هغه د ادارو ته بدی نه ځي وایي یاره هلته ماحول ټیک نه دی نو چې تو ته نه ځي او ماحول ټیک نه دی ماحول به د بره نه به جبرائیل امین راځي هغه به ټیک کوي څوک به ټیک کوي دې له خو مخلوق په کار دی که نه علا کل حال نبی علیہ السلام دی داسې ډډې ته کو ایام حج به چې رالل د حرمت میاشتې نو په هغې کې خو د جنگ پابندي وه نو دی خو به ورسره خبرې نه کولې خو نبی علیہ السلام به راوته په ایام حج کې به نبی علیہ السلام موقع نه ضایع کوله او د اسلام دعوت به یې ورکوله یو ځل نبی علیہ السلام راته بار دعوت ورکو واپس را روانو انو چې مینا نه راته نو په لاره باندې اوس هغه ځای دا د دې غاړې ته په مکه شریفه کې دا اوس د امامان هم د هغه طرف نه راځي د باچاهانو دا محل دی و هغې کې هغه هغه ځای بند کو ورنه مخکې دغه ځای کې هغه ځای موجود و دغه ځای کې د ابو جهل او د لوی لوی سرداران ناست وو نو دی نبی علیہ السلام پسې کهکهه ولګوله ورته وي ته ځان ته پیغمبر وای او مخکې چې پیغمبران راغلي دي نو هغوی کوم ته څه معجزه راوړې ده ستا معجزه کوم ده
نو نبی علیہ السلام ورته وی تاسو سم معجزه غواړئ؟ نو هغوی ورته وی سپوږمۍ وه د 15مې شپې، ورته وی که دا سپوږمۍ دې 2 کړه که نه نو موږ به ستا پیغمبري ومنو. او نبی علیہ السلام سپوږمۍ ته اشاره وکړه، سپوږمۍ 2 شوه. چې 2 شوه اوهوی دی وی په موږ د ډېر لوی سحر وکړو. اللہ قرآن مجید کوي اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نږدې راغی، انشقاق د قمر وشو، سپوږمۍ 2 شوه. نبی علیہ السلام ورته وی په تاسو مې سحر نه دی کړی، د بار خلک چې راشي په سفر باندې کوم دي د هغوی نه هم تپوس وکوي. او چې بار کسان رالل او د هغوی نه یې تپوس وکړو، هغوی وی آو سپوږمۍ 2 شوې وه. هغوی وی یاره ډېر تیز جادو دی په موږ څه چې په ټوله دنیا دی کړی دی. یو تاریخ دی هغې ته تاریخ فرشته وی. دا محمد قاسم فرشته د دې مصنف ته ځکه ورته فرشته وی، نه چې د فرشتو تاریخ دی. نو په تاریخ فرشته کې هغه لیکلي دي و چې دا او دا خبره فیض الباری کې علامه انور شاه صاحب هم لیکلې ده چې کله دا انشقاق قمر وشو دا په ټوله دنیا کې لیدلی شوی. د هندوستان راجا چې کومونه هغه هم لیدلی و هغه ټیم کې، هغه تاریخ کې خبره محفوظ کړې ده. علا کل حال د انشقاق قمر معجزه ده د رسول الله د نبوت د علاماتو نه علامتونو هغه وشو. بیا دا سوشل بایکاټ دا دور چلیدو د نبوت په 8 کال باندې د تاریخ یو عظیم جنگ وشو د مشرکانو د آتش پرستو د عیسایانو په مابین کې. عیسایان رومیانو، آتش پرست دا ایرانیان فارس والا، د پارس او د روم په خپل مابین کې ډېر غټ جنگ وشو چې په هغې کې 90,000 عیسایان او دا چې دی نو هغې قتل کړل. او فارسیانو چې دی نو هغوی د رومیانو اکثریت عیسی هغه په قبضه کې واغسته. دلته چې په مکه کې مشرکانو ته اندازه ولګېده نو هغوی ډولکي غږول شروع کړه، د خوشحالي مناول شروع کړه. وایي موږ خو ډېر کامیاب شو په دې تفاول نیسو چې څنګه اهل کتاب عیسایان هغوی اهل کتاب دي او دغه رنګ دا مسلمانان دا اهل کتاب دي. او څنګه چې آتش پرست والا د اور عبادت کې بګ د بوتان عبادت کو موږ یو یو. انو څنګه چې پارسیانو هغوی ختم کړل تک کرانګې موږ بدلته په مکه کې دا مسلمانان ټول ختم نوم به یې ني. نو دې باندې هغوی ډېرې خوشحالۍ مناولې او په لاره باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تېرېده. ابوبکر صدیق صاحب پسې او دوی خنداګانې شروع کړې، ورته یې وي ستا پیغمبر خو وایي چې الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. هغه یې دله چړني کړل او ستا پیغمبر وایي چې رومیان به بیا راوچتېږي ګټي به. هلته الله تعالی وایي فی بضع سنین، په عربی کې بضع دا د 3 نه 9 کالو میس کې وایي. ان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی نبی علیہ السلام وایي بالکل ګټي به. نو هغه ورته وی شرط نه لګو، بالکل لګو.
هغه ورته وی کچري په 3 کاله کې رومیانو جنگ وګټ نو تبا منګله چې موږ به تاله 15 خان درکو کبایل نو بکر صدیق صاحب ته وای تبا منګله راکې دا شرط د طرفینو نه چونکه دا د مکی دورو او دا ټیم لا د اسلام احکام نور راغلي د اسلام دعوتو نو په ابتدا کې شرط د طرفینو نه چونکه د جهالت نه روانه دا غي لا حکم نور راغله جایزو نو دو طرفه شرط ولګو اوس دو طرفه شرط جایز نه دی نبی علیہ السلام ترالو دا خبره وته وکړه نبی علیہ السلام ورتوي چې نه داسې وکړه 3 کاله ټیم مګدا ټیم سیوا خان سیوا کا او ټیم وسرم سیوا کا نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و یا 9 کاله وسره کې خودل او سلو خار کړ بیا چې کله د بدر جهاد کېدو نو چې څنګه په بدر کې دلته مسلمانانو فتح ونیسله هم په اکا ځای وخت باندې چې دنو الته رومیانو چې دنو فتح وکړه او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اچھا سره شرط یې سردار مړ دا غزوی خاندان والو پسې لاړو او دا غي نه غسل خان واغستل چې رسول الله علیه راړل نو رسول الله ته ټول صدقه کا هغه صدقه کړ مخ کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کوم معاهده شوی و چې سوشل بایکاټ د دې ختمېدل او بیا د طائف سفر الله تعالی دې زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په نصیب کی او الله تعالی دې موږ د نبی علیہ السلام د سنت قابل اتباع نصیب کی واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین